مسلمانان په دغه جنگ کې 12,000 لزر هغه صحابه کرامو چې کوم د مکی د مدینې نه مکی ته راغلي او د فتح د پاره پای کې انصار او مهاجرین ملزر او دا 2000 وسره نوی مسلمانان شیو په مکه کې دا وسلم را روانو ضعیف الایمان ایمان لا کمزور ایمان کې داخل شیو خو ایمان په لکه راسخ شوی نو او دا د شکست سبب هم دی ګرځېدلی اندی چې 12,000 او داسې بالکل جوش او خروش سره روانو اند چا د خلینو پکې دا خبره وختې ده لن نغلب اليوم من قلة نن ورځ به موږ د کموالي د تعداد د وجې کمزوري کېږو نه بلا ډېر تعداد مو دی ډېر قوي و دا خبره الله ته خوښه نه شوه مسلمانان په دې موقع باندې 12,000 دي د دې نه مخکې دی وي زموږ چې د دوره غټ تعداد نو راغلی موږ 12,000 یو د کافرانو تعداد 4,000 دی ان د دې کلام نه یو قسم له فخر کثرت معلومیدو او الله ته د بنده عاجزي او اظهار د عاجزۍ دا ډېر خوښ وي دا کلام اگر که صحابه کرامو د طریقې د فخر او د تکبر سره نو ویلې خو لیکن بیام راضی حسنات الابرار سیئات المقربین د نیکانو خلقو دا نیکای چي دي زمونږ استاسو وای زمونږ استاسو دا نیکای چي دین دا د لیو خلقو ګناهونه دي ښا منګه دا سره الله په دوره وړه خبره حساب نه کوي د لیو خلکو سره د وړي وړي ولي چې څومره تعلق نږدې وین دوره تعلق باریکوم وي خلک وای نه کله کله څوک د چا جرګه سکی ورشي یا سکی نو اسوي وای دا خبره صدور ډیره نه ده خو زما د چکم تعلق د نه د دې مناسب نه ده دل نو په کار دا سی ویلې ځکه زما د تعلق د دې خبره نو څوک ته وای کنه یره پلان کې بس ما په کدی کې سری دا دوره خبره خو نه ده انا هم وای دا خبره صدور ډیره لوی ده نه کړی اگر چې دوره لوی نه ده خو زما د دې چکم گہرا تعلق نو موږ سره دا نه خي الله مو فرمایل چې صحابه او زما چې تاسو سره کوم امدادونه او د پیغمبر په واسطه باندې تاسو له خدا خبره ډو پکار نه و چې تاسو دا نن کوم وکړه دا مولي وي هي دا خبره نو کول پکار د دې ادنا لعزش په وجه باندې الله تعالی مسلمانانو ته اول وقتن شکست ورکو او دام د دې لپاره چې د مسلمانانو تربیت وشي برای ابن غازب سے فرمائی رضی اللہ تعالی عنہ کله چې جنگ اول کې شروع شو کافرانو د شکست ملاو شو مسلمانان د غنیمت د ټولولو بس لګیدلیو پای کې مشغول او دې کې کافرانو د بر مورچونه په د غشو یو انبار جوړ کو نو بس دې منتشر شو خواره واره شو د میدان نه چاول د ختیدلیو نه هغه خلک د ختیدلیو چې نوی مسلمانانو ما وې مکه کې نوی مسلمانان شو 2000 کسان ورپسې بیا نور صحابم ګډوډ شو نبی علیہ السلام یک یوازې په میدان د دغه کې ولاړ دی علا بعلة بیضاء بخاری کې داسې راغلی دي په سپینه خچره باندې ولاړ دی یک یوازې ورسره یو خوا بل خوا اتیا یا سل صحابه کرام پاتې شوي دي نو ټول منتشر شو او نبی علیہ السلام د دې خچرې یو طرف ته دا لګام دا کیزا دا ابو سفیان نیولې ده او بلې غاړې ته عباس صاحب نیولې ده نبی علیہ السلام یې پرېږدی مال را او یو شعر به وي انا النبی لا کذب انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب زه نبی یم پیغمبر یم دروغجن نیما زه د عبدالله د عبدالمطلب بابا نوسی یمام زما غیرت خلکو ته معلوم دی زما د پلار نیکه مړنه خلکو ته معلومه ده پرې مې دی زه پیغمبر یم دروغ نه وم دی در زسیده کوم او صحابه ورسو کول دیگه نبی علیہ الصلوۃ والسلام اوازونه وکړل الی عباد الله او د الله بندگانو ما طرف ته راشي چرته منتشر شوي حضرت عباس صاحب چونو دا ډیر د بدن نم دنګ لړو आवाज ولم الله ډیر خله ور کړو درون جری الصوت صحابه ته आवाज وکړو
او پتنګانو شمع د رسالت بلیږه تاسو یو خوا بل خوا لاړئ راجمع شئ. نبی علیہ السلام را کوش شو په لاس کې یو موټی خاورې را واغستې دي او داسې کافران طرف ته وویشتې. شاهد الوجوه مخونه بدرنګ شو سترګو کې شګې غزار شوې. دې کې نبی علیہ السلام وایي ما لیدل د اسمان د غاړې نه یو توره کمبل یا یو توره شړی را روانه ده او د پاسه پې تور تور میږي غونده ښکارېدل او دا شړی داسې خوځي را خوځي او ځمکې ته را روانه ده چې څنګه په ځمکه باندې کېناسته او دا میږو ترې راودانګل نو پرې ځمکه را خواره شو. نبی علیہ السلام دا ملایکې وي ښه الله راولېږلې فرشتې الله راولېږلې او یا کسان یې د دوی نه مرداران کړل مشران او لیډران یې وتښتېدل طایف ته لاړل. 6,000 کسان یې د دوی نه قیدیان کړل پای کې ښځې مې ماشومان مو او دارنګې 4,000 اوښان او 40,000 بیزې او 4,000 اوقیه ده ترې نه واغستېدل سره زر او سپین زر وغیره څوم غټ غنیمت راغی. 6,000 هلکان او جنکای قیدیان دا ځان سره یاد کوي. 4,000 اوښان 24,000 او 40,000 40,000 چې کوم دین دا ګډې بیزې وي او 4,000 اوقیه دا یو وزن دی دا یې ترې نه سره سپین وغیره غنیمت کې واغستل ورسو واغستې دلته خانه دی لاړل مدي دغه ته طایف ته او طایف کې پناه واغستې نه طایف د لاړل پناه واغستې نه مسلمانانو بس هلته لاړل محاصره وکړه 15 یا 16 د دوی دا وادي دغه علاقه محاصره کې راوستې وه دوی دا نه راوتل. نبی علیہ السلام ولا دعوت ورکو لیکن بار نه راوتل غشي به د دواړو طرفونو ورېدل خو باقاعده جنگ نو. صحابه کرام عرض وکړه یا رسول الله دوی ته بد دعا وکړه خیرې ورته وکړه. نبی علیہ السلام لا سوچت کړو خدای دوی ته هدایت وکړي خیرې ورته ولې وکړم الله دوی ته هدایت وکړي او مکې ته واپس را روان شو. نن سبا حاجیان یو میقات دی د هغې نه چې کوم دی عمره کوي هغې ته ویل کېږي جعرانه. د جعرانې په مقام باندې نبی علیہ الصلاۃ والسلام وی دلته کې ایثار شي دلته نه به احرام وتړو مکې ته وځو عمره به مو کوو دا دومره ډېر غنیمتونه به هم ځان سره بوځو ارسو او فتح هم الله راکړه او د شکرې په طور به عمره مو کوو که نه نو دې کې دی لا جعرانې مقام کې نبی علیہ السلام تقسیم د غنایمو کو چاله جنکای ورکړل چاله لکان ورکړل په خادمانو علمانو کې چاله وخان ورکړل چاله بیزی ورکړل یو لوی تقسیم وش لوی تقسیم په دغه موقع باندې دې کې د ایرال یو څو کسانو وفد راولېګو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یو څو کسانو وفد راولېګو او درخواست وکړو سوارلس مشرانو خو په دغه وفد کې یا رسول الله مونږ خو اسلام کې داخل شو او درخواست مدار چې جی مونږ سره احسان وکا مالونه او قیدیان مونږ د واپس راکا. نبی علیہ السلام ته فرمایل چې ما خو تاسو ته ډېر انتظار وکړو خو تاسو رانه لینو اوس خو هغه ما تقسیم کړي دي هغې سره خو زما اوس تعلق نشته هغه اوس د مجاهدینو مال دی البته زما او زما د خاندان چې کوم څیزونه دي به زه تاسو ته واپس کم خو نور به راته ګرانئ تاسو وینئ چې د هغې ځان سره وړي دي دواړه څیزونه د واپس کولو مطالبه ترې نه څنګه وکړم. دې کې بیا هم نبي علیہ الصلوۃ والسلام صحابه را جمع کړل دی ورته خیر دی جی تاسو ته اختیار دی یو څیز خو الله کوي یاره له مال الله کوي یاره له قیدیان نه کوي. نبی علیہ السلام صحابه را جمع کړو ترغیب ولا ورکړو وی ان اخوانکم قد جاءونا طائبین دا بخاری الفاظ دي تاسو غرونه موږ ته توبه استون کې راغلي دي ان وی دی په اسلام کې داخل شو کوپر نه توبه وکړه او زما رائے دار چې موږ دې ته د قیدیان واپس کو ها که څوک د زړه په خوشاله باندې ورته تیاری ورکول غواړي ان ما ته ووایي
چې دی ته واپس کو بس او آینده او که څوک خوشحاله نی نو خیر دی په مالفې کې بوله زه به عیسی ورکم ډېره معاوضه خدا ورته واپس کوم. صحابه کرامو په جمع سره اجازت وکړو لیکن بیا هم ډېره عظیمه مجموعه 12,000 صحابه نبی علیه الصلاۃ والسلام ما ته داسې پته نه لګي اسنه څوک خپای پکې احتیاطاً د هر قبیله او د هر قوم چې کوم ملک او مشر وغه دی وی ته نه تاسو کا چې څوک خوشاله دي او څوک نه دي. بل اخر دا چې دا غینه غټول وینځي او غلامان نه جمع کړل اې دې ته حواله کړو مالونه دې ته پاتې شو. بیا نبی علیہ السلام تقسیم تقریبا دا سکل دی چې یو اوخ به چاله ورکن دغه مقابله کې به بل طرف ته بل لس غړي یا لس بيزي ورکړي. په دغه موقع باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په صرف په دې بنیاد چې دا مهاجرین حضرات چې نو د هجرت کړو او راغلیو نو په مکه کې د دینه مالونه او ارث پاتې شو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک هغه ته لګی سړ ډیر ورکړه هي دې لګ مالونه ډیر ورکړل پنځ د انصارو چې دا خاصه اهل وطن دي ارث سرشته دي انو چا دا ځوانانو د مدینه منورې په انصارو کې الکانو کې چا دا خبر وکړه وی اوه وی زمونږ توري لا د وینو سری دي د کافرانو باندې او پیغمبر مونږ سره اوس نه داسې وکړل خپل خلکو خیال او ساته د مهاجرینو د مکه او زمنګ یو نه ساته خبره چا نبی علیہ السلام در او رسوله ود الله پیغمبره ګوره د داسې خبره وکړه نبی علیہ السلام خیر دی دا لکان دی پویږي نه اواز ولګېدو وی د مدینه منورې چې څومره انصار صحابه دي ټول دی راجم شي ټول دی راشي چرال وی الک بل خدر کې مهاجر یا د بل ځای سوګنيشته وینه صرف مدینه والے یو مدینه والو دی جمله د وخت کې دی خټیر عجیبه جمله رسول پاک ویل صلی الله علیه وسلم یو مدینه والو تاسو کې سوانانو داسې خبره کړې ده چې د الله پیغمبر مونږ سره ملګرتیا و نکړه او خپل خلکو له ورکړه وینا دایله مې زکه ورکړه چې دای نه ویني مسلمانان شوي دي او بي اسري دي او په منګه تاسو خو الله پاک رحم کړی دی او مړی پرې دی یو خبره ته نه کوم د جملې ته ډیر خیال کوي یو خبره ته نه کوم وی پرې دا وای چې د مکه خلک زی او ځان سره ګړي بيزي او خان بوزي او غنیمتونه وړي او د مدینه خلکو چې تاسو زی او ځان سره محمد رسول الله بوزي صلی الله علیه وسلم سمخ خلا ټول وی لبیک وحد الله پیغمبر مون خوشاله یو مونږ له تعالی را کړې مونږ په تا باندې خوشاله یو مونږ بو خان سګو مونږ په بيزو باندې سګو ټول یو نری تکبیر الله اکبر چغه کړه ود الله پیغمبر استاغون داستینه ملاویږي روکو خان مو خان مونږ سګو دا خزوانان دی پویدل نه دا خبره زکه کړی دا پورا سوره قیمتي خبره وته وکړه دا د حنین د جنگ غنک شوا چې ما تاسو ته بیان کړه الله د نبی علی السلام دعا قبول کړه او الله پاک دی له ایمان ورک عبارت د ګوري بس سبق شته نه دک واقعا نور بس د دې ترجمه ده